نن درته د پند نه یو ډکه قصه وړاندې کوم. یو لاروي نه په لاره باندې یو قطره شات وغورځېدل. دغه قطرې ته یو میګتون راغی چې میګتون په دغه لار باندې تېرېده، خو چونکې میګتانه خو هسې هم د خوږ شي په تلاش کې وي، نو یو میګتون دغه شاتو ته راغی. لږ غوندې ورنه وخوړل، دغه شاتو قطرې نه لږ غوندې وخوړل، لږ ذایقه لږ خوند یې ورنه واخیسته، خو بیا هم په خپله لار باندې روان شو. لږ ساعت وروسته بیرته ورته راتاو شو چې معمولي لږ غوندې خوند مې وکته، راشه خو لږ نور زیات خوند بیا وګورم، لږ به نور ډېر وخورم. بیرته ورته راتاو شو، بیا ونښته، هغه چې لږ ډېر وخوړل نو ډېر زیات خوند یې ورکه. نو سوچ یې دا وکړه چې دومره معمولي انداز کې مې لږ وخوړل یا لږ غوندې وخورم، لږ غوندې خوند اخلم، خو مکمل به ځان موړ کړم ورباندې. علا کل حال دی لګیا شو، لګیا ښه یې ځان موړ کړه چې کوم شي پسې روان و هغه کار مکمل له ذهن نه وتلی. چې کله ښه وروسته ښه موړ شو، بیا هغې نه وروسته ورته ذهن ته خبره راغله چې زه خو فلانکي کار پسې راوتی وم. نو بیا هغې نه وروسته د خپل ځان د وباسلو کوشش وکړه چې اوس خو مې کار خلاص کړ، خو اوس چې خپل کار پسې روان شم. خو چې کله د ښه خوراک وکړه، هغې نه وروسته د دغه قطرې نه د وتلو کوشش کاوه، نو دی نه شو وتلی. وجه پکې دغه وه چې د پښې په دغه د قطره کې نښتې وي، ښه مکمل نښتې وي، همدغه شانتې ورکې ډوب شوی و. د چې څومره هم کوشش وکړه، خو دغه قطرې نه ځان نه شو وباسلی. علا کل حال همدغه شانتې هماغه ځای کې بند پاتې شو په قطره کې، او همدغه ځای کې یعنې چې مړ شو. نو عقلمند خلک وایي د دنیا مثال د یو مؤمن بنده دپاره هغه هم دغه شانتې ده. که چیرې یو مؤمن بنده دنیا نه همدغومره حصه واخلي چې څومره د ضرورت وي، لکه څه ناڅه خپل ضرورت پوره کړي، خپل خوند واخلي، ذایقه واخلي، خو مکمل ورکې ځان ډوب نه کړي، نو دغه کس دغه دنیا نه ووځي، ګویا کې د ځان بچ که او په سیده لار باندې لاړ. او که چیرې څوک په دغه دنیا کې ځان ور ډوب کړي او داسې ور ډوب کړي لکه څنګه چې دغه میګتون خپل ځان پکې ور ډوب کړ، نو بیا د هغې نه وروسته دی د راوتلو کوشش نشي کولی، همدغه شانتې ورکې ډوب شي تر دې پورې چې دته چې کوم د مرګ راشي.